چې سپورت زموږ لپاره څومره ضروري دی. یو انسان لپاره څنګه چې یو ونې د میوې ونې او په هغه ونه کې چې پل نه لګي، په هغې کې چې میوه نه لګي، د هغه میوې د هغه ونې هېڅ فایده هم نشته. داسې په یو انسان کې چې کله اخلاق نه وي، په هغه کې مینه محبت نه وي، د هغه د ژوند د هغه د زندګۍ هېڅ معنی نشته، هېڅ مقصد نشته. نو فرسټ آف آل چې څومره نوجوانان دي نو هغه خو دا یاد وساتئ چې تاسو زموږ مستقبل یې. نن چې دا زموږ کم مشران دي، کم کینډیډیټس دي، دا ولاړ دي، دا تاسو ټول سپورټ کوئ. انشاءالله تعالی سبا به تاسو ودرېږئ، چې تاسو بهترین اخلاقي تاسو چا سره چې دی که نه رویې کې بدخوی نه یې کړي، تاسو د لاس نه چاته ضرر نه یې رسېدلی. هر سړی به وایي یاره دا سړی ښه دی، دله ووټ ورکړه. هر سړی به وایي یاره دا د کار سړی دی، دی چې دی مخکې راوله. نو زه دا خپل ټول یوت ته وایم چې د فرسټ آف آل یو بهترین اخلاق ستاسو دپاره د ټولو نه بهترین څیز چې کوم دی هغه بهترین اخلاق دی. بیا سپورټس دی، سپورټس زموږ د وجود دپاره، زموږ چې دی د برین دپاره، د مزغو دپاره چې زه درته دا خبره وکړم په ذات خو چونکې زما ټول ژوند په سپورټس کې وشو چې زه یو میاشته پورې سپورټس ونه کړم، یا که بیمار یم یا ماته څه ذهني دومره ټینشن وي چې زه بیا هغه نشم مینټین کولی، زه هغه کنټرول کولی نشم. د هغې دپاره زه واپس چېرته راشم؟ د کرکټ ګراونډ ته راشم، زه لږې منډې تړلی وم. ډېر ملګري پکې ماته وایي یوسف وایي ته وایي بوډا کېږې نه، وایي څه وجه ده چې که نه وایي ته به دا کرکټ کله پرېږدې؟ نو زه وایم چې ماته داسې ښکاري چې زه کله قبر ته لاړ شم زه به دا کرکټ پرېږدم، هسې دا کرکټ زه نشم پرېښودی. نو دا زموږ په وینه کې ده. دا ټولو نوجوانانو ته وایم یو بهترین د خپل د ژوند اکسپیرینس درته وایم. که تاسو په هر څومره بد ماحول کې یې، که تاسو وایئ چې یاره پلانکې ماحول چې دی که نه بد دی خو موږ خو ښه یو، نه داسې به هېڅ چېرته نه وایئ. د بد ماحول اثرات خامخا کېږي، په هر انسان باندې کېږي. داسې به یو ورځ راشي تاسو به د کور نه په خفګانه باندې وځئ، چا سره خو به په هر څه خفګان وي، تاسو به بد ماحول ته لاړ شئ، په هغې کې به نشې تماشې کېږي، تاسو به وایئ یاره زه خو نن خفه یم ورېږه چې زه هم د دې په شان لږ شمه. نو د ماحول اثر خامخا کېږي. چېرې به هم چې دی که نه داسې نه کوئ، بد ماحول کې به نه کښېنئ، بدو خلکو سره به نه کښېنئ. سپورټس دپاره تاسو دپاره دومره ضروري دی چې دا سپورټس تاسو کوئ. نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو په وجود باندې څومره خرچه کوئ، انشاءالله تعالی چې دا سپورټس تاسو ورسره کوئ هغه به ستاسو دپاره دومره بهترین وي، دومره اثرانداز به وي ستاسو په وجود باندې.